د ټولو نه مخکې خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې د فلسطین د مسلمانانو سره شانه بشانه ولاړ یاستئ او د هغې کمې ریلې چې وځي او کوم دغه چې وځي د هغې کورج کوئ. باقي تاسو نن د ریلۍ حوالې څخه خبره وکړه. الحمدلله دا د ټولو مسلمانانو فرض په دې کې چې ټولو وتلي او الحمدلله وتله. خاص کر زه د پیپل منډۍ چې څومره زما دکانداران دي، کشران دي، زما بچي دي، د هغو زه شکریا ادا کوم. ډېر په ګڼ تعداد کې 500 تعداد کې هغه موږ سره ووته د پیپل منډۍ د چوک نه او تر د نمک منډۍ د چوکه پورې چې کوم ځای کې جلسه جلوس او ریلیانې وي د هغې سره زموږ سره تګ او راتګ وکړو. موږ سره ډېر زیات مشران مو معززه، زه به دا ووایم چې د 80 کالو د 50 کالو د 60 کالو مشران ټول زموږ سره وتلي وو او ډېر په جوش او جذبې سره راستلي وو. الحمدلله 50% نه زم کېدای شي زیات ختم شوي دي، خو زما د ټولو مسلم امه نه بلکې خاص کر تاجران چې څومره زموږ غرونه دي د دې ته زما خصوصي درخواست دی، بلکې ریکویسټ دی، بلکې سوال دی د دې خبرې چې مهرباني وکړئ تاسو چې څومره د اسرائیل مصنوعات دي د دې نه مکمل بایکاټ وکړئ. کاغه پیپسي په شکل کې دا، کاغه کوکاکولا په شکل کې دا، کاغه صابون په شکل کې دا، کاغه د شیمپو چې څومره مصنوعات دي. نو دومره غیرت خو موږ له پکار دی مسلمانانو چې دومره غیرت لږ ډېر غیرت خو کنه دا هغه کمه درجه ده د غیرت چې د اسرائیل څومره مصنوعات دي چې دې موږ مکمل طور باندې بایکاټ کړو. نو زه خپل عوام له دا میسج ورکول غواړم چې مهرباني وکړئ، لکه مثال خبره ټول عوام لا چې یو خور دیو د اسرائیل د څومره مصنوعات چې دیو بایکاټ وکړي، بل چې دا کوم د اسرائیل دلته KFC وغیرہ په نوم باندې دي، مهرباني وکړئ د خوراک چې هلته کومې پیسې تاسو ورکوئ په هغې باندې مطلب چې د بازار نه شروع په خپل کور کې پخوئ، خو چې کوم د اسرائیلو کمپنیانې دي، کوم هغې د هغې هوټلې دي د KFC په نوم یا د نور دغه په نوم باندې، نو مهرباني وکړئ د هغې استعمال بالکل بند کړئ، هغه مه کوئ. نو چې پاکستاني کوم مصنوعات دي لکه هغې ته خو بالکل زه دا نه وایم چې هغه دې بندې شي. دلته د حکومت وقت نه خصوصي طور باندې زموږ چې کوم وزیر اعلی صاحب دی هغه یو مسلمان دی، دا دغه حق جوړیږي چې هغه کمشنر ته DC ته او چې څومره AC ګان دي هغو ته دا اطلاعګانې ورکړي چې دلته څومره د اسرائیلو مصنوعات دي هغه په خپل قوت او په خپل طاقت باندې هغه بند کړي. دا د هغو فرض جوړیږي، یوازې د عوامو فرض نه جوړیږي، دا د حکومت وقت دا فرض جوړیږي چې دا مطلب چې څومره د اسرائیلو مصنوعات دي هغه په دکانونو کې دي، هغه په سټورونو کې دي، مهرباني دې وکړي دا دې بند کړي. د عوام خو لکه دغه د عوام له دا میسج ورکوم چې دا یهودي او نسوارا دا خو په قرآن کې ښکاره ذکر شوی دی 1400 کاله 1500 کاله مخکې د خدای پیغمبر او قرآن دا ویلي دي چې به یهود نسوارا کله د مسلمانانو دوستان کېدی نشي. لکه دا څه نوې خبره نه ده چې نوې خبره ده چې مثال خبره نن سبا خبره ده. کال یو نیم کال شو په فلسطین باندې دا کوم ظلم چې روان دی ټول اسلامي ملکونو ته زما دا ګیله مې ته دا خواست مې ورته دی چې مهرباني وکړئ کم از کم د دې فلسطین مرسته وکړئ، که هغه په د خوراک په شکل کې، که د امداد په شکل کې، که په هر څه کې. او غټه دغه چې کومه زما دغه دا ګیله دا د ټول اسلامي ملکونو نه کم از کم دومره خو پکار ده چې په خپلو کې یو موټی شي، یو اتفاق شي او اسرائیل ته ووایي چې بس دا ظلم بند کړه که نه 80 لکه اسرائیل دي او ته د مسلمانانو تعداد ولګوه 57 ملکونه یې که څومره مسلمان، نو دا ډېر ظلم دی، دا ډېر زیاتی روان دی. زما د خپل پاک پوج نه مطلب دا مطالبه ده چې مهرباني وکړه ته چې هر څومره امداد ستانه کېدی شي د دې فلسطین سره د کاغه د وسلې په شکل کې او که د آواز په شکل کې دا آواز اوچت کړ فلسطین د مظلوم مسلمانانو لپاره.